स्टार्ट अच्छा जी नन वाला हंटिंग चिकन क्लास ته زم ټیک دا هانټینګ کو تاسو آلریډي درځي صرف دوه خبرې ته کوم د 2 منټ کار دی په علي ایکسپریس باندې چې علي ایکسپریس چونکې تاسو نه دی ویلي علي ایکسپریس په تاسو څنګه یوز کوئ کوم ټایپ اف آیټمز چې تاسو چوز کول پکار دی صحیح ده او څومره پرایس رینج کې پکار دی د دې نه پهله چې ما کوم سټوډنټس ته ویلي ما ته ویلي تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو داسې پروډکټس چوز کړئ چې هغه کې مینیمم $20 ګیپ وي لکه ایبے باندې هغه $20 ګرام خرڅيږي او تاسو په ایکسپریس باندې $20 ارزان خرڅيږي ټیک ده چې څه پروفټ تاسو ته پاتې کیږي ما ورته دا ویلو خو چونکې سټوډنټس دي مهنت نه کوي سټرګلز نه کوي یا 2-3 ورځې 4-5 غنټې کینی نو بیا دا غي نه پس کوم دا غي ټول هانټینګ ته جوړو وي ټیک ده چې یاره موږ ته خو صحیح پروډکټس نه ملاويږي دا وره نو په دې وجه باندې دی فیل شي ټیک ده تاسو ته ما یو خبره کړې و چې کله تاسو د اکنا والا مطلب اپ ټو 100 آرډرز پورې چې کله اکاونټ وي کیسی نی چې کوم ای بی الګوریتم دی هغه داسې لږ بیا تاسو لا معمولی چونکی تاسو د مرین نیولې رور وغلاس داسې د مرین تاسو لري کوي بیا چې د 100 والا 200 پورې آرډرز چې هغه نه پس لګ نورم کنه لري شو چې کله 300 نه تاسو د آرډرز وړي کنه د کیسه کې کیسی نی تاسو فری هاند درکې ٹھیک ده په خبره باندې کوي کیسی نی دغلطه تاسو لا فری هاند درکې ٹھیک ده نو مونږ به داسې کار کوو کنه چې مونږ به سٹارټ کې خیر دی مونږ به داسې پروډکټس چوز کوو چې هغه کې زموږ سنټس کې یا چې کوم دی زموږ $1 نیم پروفټ وي زیات کې پکې نه وي خو چې سیلز موږ زیات راغلي او موږ ته خبره به جوړیږي ټیک ده مهنت په لک سٹارټ کې زیات کوي دغه دونه مهنت هم غیر نشته علي ایکسپریس نه تاسو داسې پروډکټس چوز کوئ کنه زبردل لګي تاسو دوه خبره کوم دو مارکیټونه تاسو کوم چې کوم دی چوز کړئ نمبر فرست Australian market. Number second, UK market بیا لکه خلک ټیک ده عموما چې علي ایکسپریس باندې کوم پروډکټس دی UK market ته او چې کله تاسو د بیل کم ډیلی وغیرہ ختم شون دغه ځکه عموما تاسو ته زیاتره پروډکټس باندې د فری شپینګ هم درکړي ټیک ده بل دا چې استرالیا مارکیټ کې دا کار دی کنه چې استرالیا مارکیټ کې د شپمنٹ ایشوز ډیر زیات دي ځکه خو الته کې د ای بی خپل چې کوم ګوګل کانیکس دی د ای بی چې کوم ویر هاوسز دی الته کې په استرالیا کې موجود دي وجه څه ده وجه هم دقه چې د شپمنٹ ایشوز دي نو په استرالیا کې بایر تم پته ده ای بی تم پته ده چې د آیټم بلیټ شپ کیږي نو الته کې نیگیټیو ریویوز چې کوم دي نیگیټیو کامنټس چې کوم د بایرز نازي هغه 90% چې کوم د ریسک ته ریډیوس شي ټیک ده 90% ریسک ته ریډیوس شي نو استرالیا مارکیټ څخه په دې وجه باندې خوښوم چې تاسو په ډراپ شپینګ کوئ نو الته کارو کوي ځکه ډراپ شپینګ کې ډراپبیکس داري چې اکثر برستا ایټم لیټ رسی کله به یوي شوی کله به بلی شوی نو په دې ځکه موږ تقریبا 80-85% 90% سکیور پاتې شو کلیر دی د خبرو باندې کوی دی تاسو دغه طریقو سره اچھا دا ما سره ای بی دا ای بی کې دلته کې زرا لمه صرف دلته وایم دا کیټګریز دي ټیک شو د کی چې کوم زبر مثال کے طور پر دلته به سلیکټ کما څه شي انډستریل به سلیکټ کم بزنس اینڈ انډستریل ما سلیکټ کړل ٹھیک شو دغه چې کوم د سایت ته وړه دا ټول کیټګریز دي زه په دې باندې کلیک کوم ته فرست ون باندې دغه به دا نو دا سب کیټګریز راځي زه په دې باندې کلیک کوم ٹھیک ده دا مثلا دغه نور دا کیټګریز راځي دا مثلا مایکرو نیچز دي ٹھیک ده مایکرو نیچز دي اوس مثال کے طور پر دا یو آیټم دی صحیح ده اوس دا تاسو ته مې د ای بی الګوریتمز ته تاسو ګورئ دا سیم انډستریل اډیسیو اینڈ ګنز اینڈ سشي ډسپنسرز ټیک شو دا چې کوم دا دلته کې ماته دا ایټم ښیي اوس دا زه کاپی کوم دلته کې سرچ بار لیزر ورکوم دلته کې ماته دا هم سیم مایکرو نیش ده ټیک شو دا ما دلته کې ورکو ماته نور ایټم ښیي بلې خبره باندې کوي کې کنه ماته نور ایټمز چې کوم دا شو کوي الته کې راته یو شو کول دلته کې راته بل شو میجورټي چې دلته کوم آیټمز دي هغه نه بچین شي لکه په کیټګری په یو کیټګری کې پراته دي خو دلته کې چې کوم څه سرچ کوم اماته یو قسمه خي الته کې چې سرچ کوم اماته بل قسمه ټیک دلته کې عموما چې نور کوم سیلرز نه سره ټول چې کوم سیلرز نه سره دا ټوټل آیټم دلته کې ماته وخی ګریبلی ایکسټنشن تاسو تمام ویل چې تاسو یوز کوئ ټیک شو دا ګریبلی ایکسټنشن دی چې جنی اډ کړي اډ کې ګریبلی ایکسټنشن GRABLEY ګریبلی ګوګل ایکسټنشن دی ګریبلی ایکسټنشن تاسو ته دا ټول چې کوم ډیټیلز دي راته ښیي ټیک ده اوس دې کې تاسو ته دلته کې یو پوینټ زه درکوم دا خو د تاسو چې کوم آیټم دی 1784 دی سوړ شوی دی
اچھا دې کې موږ سره یو بل ایکسټنشن دی eBay popularity sort. eBay popularity sort. ٹھیک شو دا ما سره یو ایکسټنشن دی دا ما ایډ کړی دی دا وای دا د یلو چې کوم دی دا ما الریډي ایډ کړی دی دا وسو کی ادي موږ دا کار چې کړه تاسو سولډ هیستوري سولډ بٹن باندې کلیک کړئ تاسو هغه ټیم کې سوچ تاسو ته سولډ آیټم یو دلته کې دا کوم آیټم یو کوم چې زیات سیل شي دی eBay popularity sort سورټینګ کې دا نه پروډکټس کوم چې په ټاپ باندې مطلب زیات سیلز دا غیر راغلي ٹھیک ده اوس دې کې دوه قسم ایکسټنشن یوز شو یو ګریبلی یوز شو یا چې کوم موږ سره eBay popularity sort یوز کو سورټینګ دې ما سره وکړه ٹھیک ده سټپ وایز دا ما سره راغله نو دې کې څه دي دې کې چې کوم ګریبلی ایکسټنشن یې ټوټل څومره سولډ دي 1784 دا چې د کله نه لیست شوی دی کله نه لیست شوی دی 2017 نو پنځ ٹھیک شو 2017 نه آیټم لیست شوی دی او 2026 پورې دی تقریبا څومره ټایم شو 9 سال د دې شو چې دا موږ سره لیست دی آیټم خو یاد ساتئ تاسو کوشش کوئ چې کم آیټم سٹارټ ریسنټ شي او سیلز پیډيري مطلب دا چې هغه آیټم کې پاور شته چې ریسنټلی لیست شوی دی بیا به دومره سیلز غشتي کوشش کوئ داسې آیټم تاسو چوز کوئ عموما دا چوز کولی شي خیر دی ड्रॉप शिपिंग के बताओ दे तना पूरे करा लेकिन जे कल स्टॉक मॉडल में कार को क्या बजल शांति क्लोज है आंसर का ठीक है हां देखिए मैं सर नूर आइटम में भी दा वो बच्चे दा नूर दा 2020 की अगले 279 सोल्ड देयर दे टोटल ठीक शो 236 थी 2022 की दा 193 सोल्ड थी ठीक शो दैट 2024 की शेयर 186 सोल्ड दा 2024 के लिस्ट शेयर 184 सोल्ड थी دا 130 کې دا ما سره آیټم کې دي شي لکه دونه ټایم یې نه کیږي کنه کال یو نیمه کیږي چې دا لیست شوی دی ټیک شو په لسمه میاشت کې دا لیست شوی دی ټیک ده او د دې سړي د دې 130 پرایس ته 186 هولډ دا تاسو چوز کولی شئ نو مثال کے طور پر دا آیټم صرف اور صرف تاسو تمغه طریقو خو لچ تاسو دې ځنه آیټم چوز کولی شئ لیکن دا آیټم بزرا واخلم په ایکسپریس پیسې چیک کوم ټیک ده دا به کاپی کیه دی پکچرز به کاپی کیه ایکسپریس ته ورکه لیکن زه تاسو ته ویل څه غواړم تاسو ته ویل دا غواړم چې تاسو اوس کار کوئ نیو اکاونټس باندې آی ایکسپریس باندې چې ما ته پته تاسو سره انویسټمنټ نشته کنه انویسټمنټ یاد ساتئ په ایکسپریس نه چې کوم یو آیټم تاسو واغښتو په کومه درته میلاو شو تاسو لیست کو تاسو پاغې باندې یو وی پروډکټ رینکینګ یو وی اکاونټ رینکینګ سٹور رینکینګ प्रोडक्ट दस्ता यो प्रोडक्ट दस्ता रेंज मिसाल के तौर पर था 10 15 20 लिस्टिंग करी दी कि यो प्रोडक्ट दासे چې سم بس سیلز واغشتل د آیټم تاسو چوز کولی شئ د خپل دغه لپاره سټاک لپاره چوز کولی شئ ټیک ده تاسو یې واخلئ دغه آیټم سټاک وروړئ تاسو دی یا مثال کے طور پر دا ټول سټوډنټس دي کدی چې کوم دی یو 15 20 اکاونټونه لیدا سټاک هم وروړئ یو بس آیټم هم وروړئ کیم خو دی ٹھیک شو او دې ته تاسو هغه سیم لیسټینګ ورکو نو تاسو د سټاک یو ډالر نیم ګران وباسئ مثال کے طور پر تا په $3 تا ټوټل آیټم پروت دی دی له ته 4 ورکه چې بدی سیل راځي اکټینګ کې تا پر آیټم چې کوم د سټاک ته هم ختميږي $1 د خپل چې کوم دی پروفټ کیږي خپل انت خرڅه راګره ته بیل پروفټ کیږي نو مطلب دا $200 خو لکه په دې ټیم تا مثال ولا صرف در کوم کنه تاو ګټلې تاسو $3-4 هم دا خرڅول شي ګران باز ایټم د سی وی سټاک کې خلکو نو سټاک به دا خوند ټیک ده تاسو سټاک پوزي د دې وکړ پرې خبره باندې کوي دا سیم تاسو کولی شئ اچھا دې کې چې کوم آیټم هم تاسو سرچ کوئ کله الی ایکسپریس نه کله eBay دا غي ټراپیک کې به تاسو د هغه چې کوم هیستوري دا به مست پوره کړئ د وایلیشنز چې وایلیشنز پینوي ٹھیک ده چې وایلیشنز پینوي یا ډېر مینیمم وایلیشن لکه مثال کے طور پر پلاس 3 ایئرز کې دا غي وایلیشن پوره کوشش کوئ چې 3 یا 4 نه زیات نه अब सेफ प्रोडक्ट وګڼئ ٹھیک شو نو دغه حساب سره تاسو کولی شئ اوس دا ما سره څه دي دا ما سره الی ایکسپریس دی کو استرالیا مارکیټ کې کور واړه دلته کې بچی کوم دي دا استرالیا مارکیټ ته واړه ٹھیک شو کله تاسو یو کې کور واړه د یونایټډ کینګډم د یو کې چې څونه پروډکټس دي عموما چې کوم شي کېږي دا وخت هلته کې هغه شو کوي د دې نه علاوه که یو اس مارکیټ ټارګټ کور واړم زه بدلته کې لوکیشن دی یو اس سلیکټ کوم بیا کرنسی وغیرہ ٹھیک ده اوس مثال کے طور پر جو ہے یو کے اچھا یو کے ان تاسو بهتر پدې دي ड्रॉप शिपिंग کې ټف ته ګورې یو خبره یاد ساتئ eBay سیس امپلیمنٹ کی کوشش کی یو کے کې پہلے امپلیمنٹ کی ٹھیک ده ما ایون د دې سټوډنټ سم باندې کړی دي خو دلته کې ته ځکه مې طریقې هم کنه عموما تاسو به کې لک سکیور ड्रॉप शिपिंग کې خو ड्रॉबیکس ډیر دي کنه
ٹھیک ده خو تاسو به ان شاء الله دې کې سکیور یې دونه پورې باندې زو به تاسو به دې کې لګ ډېر سکیور یې ډېر زیات نه ٹھیک ده عموما یو کې مارکیټ لګ ټف دی ګوري خو یو خبره تاسو کوم ځکه چې دلته کې کوم کنسپټ درکول غواړم کنه دا زه د ورکوټ ایټم درکول غواړم لکه زه ته وایم چې داسې ایټم تاسو چوز کړئ ورته کې چې یک 10-12 ډالر نه کم ایټم وي 10-12 پاوند نه کم ایټم وي وجه څه ده وجه دا چې کوم د 10-12-15 پاوند پورې کوم ایټم دي کنه یا ډالرز پورې ایوه په دغه ایټم باندې زیاتره سنوي ځکه دا وړي ایټم دي کدی کې ریسک راشي مثال کے طور پر سبا د خپل ایبه د خپل جیبم پیسې ورکړي کنه یو بایر تا نو کم از کم دا ډیر زیاته اماونت تا نه دی نو ایبه یاد ساتئ چې په دې ایټم تاسو خپل اکاونټ رینک کولی شئ په دې ایټم تاسو خپل فیډبیک انکریز کولی شئ ټیک شو او په دې ایټم تاسو ته ایبه ډیر سویل نشي نو کوشش کوئ چې تاسو اوس په یو کې مارکیټ کې سپیشلی پاتې کېږئ نو چې 10-12 پاوندز د تاسو کم ډالر پورې ایټم چوز کوئ نو بهتري بهشکه یو پاوند دی پکې سنټس کې تاسو ته یو ډالر دی پکې سنټس کې تاسو ته چې کوم دی هغه پروفیټ دی خو دونه نه چې د سیلز به سیوا کېږي چونکې ما سره اوس زما یو سټوډنټ دی هغه پرونه ما سره اکاونټ شیر کړ یو څو لیسټینګ یې کړی دی لیکن هغه چې په کم دی تقریبا ډېر زیات سیلز واغشتل پروفیټ پکې بالکل د نش برابر دی تقریبا په دغه نیو اکاونټ په ډومبه میاشت کې 70 دغه سونه پاوند واغشتل پروفیټ ته ځان سره نوٹ کې 70 پاوند پروفیټ څومره کېدی شي خړې کېدی شي کنه 70-80 پاوند سال د لپاره خړ ډېر غار دی ټیک ده نو اکاونټ پتا سره رینک کوي یو خبردار چې په دې کې کله تاسو کم پروميس کړی دی کنه ای بیس سره چې لکه مطلب زه به دومره ټایم کې شپینګ کوم دومره ټایم کې زما هینډلینګ دی هغه پروميس تاسو په دې کې فولفل کو یا هغه ټایم دوران کې تاسو د خپل ایټم شیفټ کړئ نو څه چل بکیږي تاسو ته پته ده تاسو چې کوم دی یو فیډبیک وی چې بایر دل درکړي یو فیډبیک وی چې تاسو له ای بی اتوماتیک فیډبیک درکړي ټیک ده نو تاسو فیډبیک سکور دې سره سیوا کیږي تاسو ته ویلو پر اپلیکا کې مم درته دا خبره کړې و چې تاسو فیډبیک سکور 800 700 1000 پورې لاړ شي کنه دا کې ځکه چې تاسو بیا اپلیکم په اکاونټ باندې لاسکې بدون تاسو ته سمو ټیک ده نو د نور پروډکټ خلا پرېږده دې خبره باندې پوهیږئ چې څه ول غواړم ټیک ده نو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو خیر دې وړي او بل دا چې دا وړي ایټم نه په دې سیلز ولې ډېر راځي دا یو 2-3 پاوند خو جاته نو څخه نه یا چې تاسو په 10 روپۍ اوسې ملاويږي ته به اسې پیسې نه اخلي مثال دې کنه اسې پیسې به نه اخلي نو زیاتره سیلز اکثر په دې سیوا شي مطلب دونه به څوک ځړنه کوي دونه بیا په دې کې هغه ریفند پیسې نه راځي چې ما ته 2-3 پاوند دې څوک په ځاله دونه ډونه کوي صحیح نو اوس دې کې څه دي د علي ایکسپریس ته ما سره ټیک شو پہله خو لوکیشن چینج کوي نمبر سیکنډ دلته کې ما سره دا مختلف کیټګریز دي دا مختلف کیټګریز دي ما سره ټیک ده دې کې به څه کوم زبا چې کوم کیټګریز تاسو دې ځان سره کولای شئ ټیک ده کیټګریز تاسو دې ځان سره کولای شئ ها دې ځکه چې ځان دې وګورم کنه ما سره دلته کې دا مختلف دا بیسټ سیلرز دي دا سپر ډیلز شول ډیلز عموما ختم شي ټیک دا ډیلز خو ختم شي بس ډیلز سټایم له اف تاسو لدی درکړي دي اخو به ختم شي صحیح ده لیکن دلته کې ما سره څه دي بیسټ سیلرز دي ټیک دا بیسټ سیلرز دي بیسټ سیلرز چې کوم دي په دې باندې کله ځکه کلیک کما نو دې کې تاسو له وخت ودرې کنسپټ درکول غواړم موږ سره یو ایکسټنشن دی اپ اسسټنټ ورته وي اپ اسسټنټ ورته وي هغه موږ لا د علي ایکسپریس حواله سره موږ ته وایي چې دا اکاونټ 2% خدای 2% نه دی خیا دا سیلر 2% ټرست وردی دی 2% ټرست وردی نه دی اما یوز کړلو بالکل داسې 60-70% هغه ریزلټ خو ریزلټ شو لیکن زیاتره کیسز کې هغه رانګ چونکه دا تھرد پارټي ایکسټنشنز دي چې کوم دی تاسو له اکوریټ ډیټا 100% نشي درکولی ٹھیک ده خو ما بیا هم چې دا غیر ضرورت نشته ایکسټنشن اړه ضرورت نشته صحیح ده امې دې ریموو کو ما داسې ته کوم په دې خبره باندې پوهیږئ تاسو هغه اړه ضرورت نشته ټیک داسې تاسو چیک کړئ ټول ډیټا پرته تاسو معلومه شي چې دا سٹور چې کوم دی څومره وبو کېږي ها دا مسله چې کوم دی داسې دی علي ایکسپریس کې بیسټ سیلرز ته موږ راځو صحیح ده تاسو دې نه ډایرکټ کیټګری چوز کړئ کیټګری کې بیسټ سیلرز کې دي شي لیکن زه ډایرکټ دلته راځم صحیح په دې باندې ما کلیک کړل دا ولې نشو کوي یار
اوس به شو اچھا ایکسپریس کې بس تاسو ته بعد کې اوس نه ما بس بین خلای نه ښه دا بعد خبرې چېرته څو میاشتې بس چې انشاءالله ستاسو سیلز ډېر شي دې کې اکثر داسې آپشنز راځي چې بای دومره پروډکټس اور بیا به تاسو ته فری شپینګ درکوو لکه مثال کے طور پر $10 یا $15 نه تاسو آیټم زیات واخلئ هغې نه پس موږ تاسو ته شپینګ درکوو لیکن هغه ټایم کې زموږ آیټم د یو 2 پاونډونو یا یو 2 $2 وي نو زه خو $15 ته نشم رسېدلی ځکه یو بایر ته زه آیټم سینډ کوم ټیک شو زما فری شپینګ هم پکار دی نو هغه ټریک پر ته انشاءالله زه بیا بعد کې ښیم اوس درته نه ښیم ټیک ده اوس پر پسې خلک نه ستاسو اوس هغې سره څه کار هم نشته ټیک ده خبر ده په هر آیټم کېږي نه په سپیسیفیک آیټم باندې کېږي داسې وي چې لکه تاسو ته پکې داسې لږ ډېر ریلیکسیشن میلو شي که نه ټیک ده ښه دا ما سره ټول څه دي بیسټ سیلرز دي ټیک شو دا وګورئ سوپر ډیلز هم دي بیسټ سیلرز هم دي ټیک ده او دا مختلف آیټم مختلف سیلرز دي ما سره ټیک شو دي کې سي دا بیسټ دا وګورئ دا کیټګري وایز دي ما سره کیټګري وایز بیسټ سیلرز دي ټیک شو دې سټورز عموما دا سی وی کنه چې دا تاسو چوز کې نو مطلب د دې سټورز کې نور آیټم وي تاسو یو دوه کنسپټ درکول غواړم ما خپل د دینه کانټیکټ مور سره به ورته زه اوس د زویم دی وګورئ ټاپ ډیلز صحیح ده مثال کے طور پر دا فرسٹ یا دا سیکنڈ یا دا تھرڈ یا دا فورتھ دیکھ کم آئٹم داسې دی چې د هغې څه دي د هغې پرایس لږ کم دی لکه دا 5 پاونډ پورې دی اچھا ایکسپریس کې دوه قسمه پرایسز دي یو های پرایسز دي یو چې کوم دی دا کټ پرایس وی دا 8.36 کټ پرایس دی ایکچوئل پرایس د ستاسو دا دی ٹھیک دا ایکچوئل پرایس د ستاسو دغه دی لیکن دا چونکې آف وي څه ټایم لا نو تاسو دا پنچ کې درکې اکثر دي لیکن دا عموما زیاتره ټایم پورې د دې دا ایکچوئل پرایس دې دومره خاص نه ورکړي ځکه چې بیا دغه پرایس ډېر انکریز شي په دې خبره باندې پوهېږئ که په دې خبره پوهېږئ دې پرایس نو دا زیاتره ټایم له لکه مثال کے طور پر دا 5 پاونډ دی نو زیاتره ټایم له کېدای شي دا 5 پاونډ وي اچھا اپ اسسټنټ نه اپ اسسټنټ تاسو ته دا مو ښیي چې دا پرایس کې دومره چینج راغلی دی وذ ټایم ټیک ده اپ اسسټنټ تاسو ته دا مو ښیي خو بس هغه پرېږدئ اچھا دې کې مانې چوز کول پکار دی هغه آیټم یې لکه اوس وګورئ دا آیټم دی دا 1.33 کې دی ٹھیک شو دا 0.93 کې دا 0.58 کې دی د ایکچوئل پرایس څه دی د ایکچوئل پرایس 5 دی دا 4.21 دی د 0.83 ایکچوئل پرایس دی ٹھیک ده زد چې کوم دی دا یو څه راکړم مثال کې دا ګور دا لاندې چې کوم آیټم دی 1.2 یا 3.2 یا 4 لکه چې په ایکسپریس هم تاسو ته یو آیټم مثال کے طور پر دا ماته په 5 ملاویږي ٹھیک شو نو کدی کې ټیکسز هم سم راځي دي کې د ایبے کیسه نه سیم ضرور بس نو ټوټل کدا څه په 8 پاونډ کې هم لیست کوم 8 پاونډونه نه دي 9 پاونډ هم دونه نه دي کې لیست کوم ایون که 7 کې هم لیست کوم بهشکه ماته په سنټس پاتې کیږي زما چې په سنټس راځي دا ماته پر بهتره خبره ده رو بیا خلک سنټس کې پرایسز د ورکوټ آیټم د انکریز کوي ټیک شو چې په ایبے په یو هیستوري جوړه کیږي ځکه چې کله د ستا یو آیټم رینک شي بیا به ایبے کوشش کوي چې ستا سټور هم رینک کړي دا آیټم هم د ستا مختلف کیټګریز چې کوم دی چې څوک سرچ کوي هلته به دا آیټم یې ګوري کلیر دی دا آیټم ما سلیکټ کوم مثال کے طور پر 5.12 یا هر څه د ټوټل سایز څومره دي 499 سایز دي ٹھیک شو 499 ټوټل دا یو آیټم سورس شوی دی ښه دلته کې د دې ریویو څومره دي 4.7 دی کوشش کوئ چې دا 4.5 نه وګورئ بالکل کم دی کوشش کوئ چې دا سیده پر د 4.5 نه بالکل هم کم نه ٹھیک ده اوس دې کې څه دي 5.12 دی ها دې کې دا وګورئ لاندې مختلف آیټم نور هم راغلي لکه تاسو یو آیټم کولو کې سم ډېرې ورته بیا راځي ټیک شو دې کې بیا ودرېدل نه دې خبره باندې پوهېږئ بلا ډېر تاسو د ریکمنډیشنز درکړي دا آیټم چې کوم دی دا د دې ځای نه تاسو آیډیا اخیستی شئ اوس دوه خبرې دا آیټم راواخلئ دا آیټم په ایبے کې سرچ کړئ دې سایز څومره دي دې ټایټل راواخلئ تھراپیک لیول کې په دې وایلیشن شته کې نشته کې نه کې وایلیشن او دې سرچ والیوم هم خبي نو مطلب لیست کې کلیر دی مطلب د دې زموږ ډېر زیات ایزي آیټم یې فایند کړي بل د دې پرایسز ډېر زیات دغه دي کم وي ټیک شو لکه ایبے باندې په دا آیټم چې په $2 کې نه لیست کړی په 2 پاونډ کې یا که چا لیست کړی وي نو که تاسو هم لیست کړئ سره خیر دی سٹارټ کې خلک کو سنټس یا پاونډ هم دا سم کې اسنه نشته عموما دې کې لاسز نه یا په بریک ایون یا پروفټ شي ټیک ده او چې په دې تاسو سیلز سیوا شول کنه تاسو د تاسو کې وګټل
ټیک د اکاونټ رینک پول دی دې خبره باندې پوهیږئ تاسو اکاونټ رینک پول دی دې ځای کې تاسو 30 40 50 آیټم 60 آیټم تاسو لیست کړئ په هغې کې 100 آیټم په ټاپ لاړئ تاسو ته پته چې دا اوس روان شو 3 ویکس کې دا زما چې کوم سروس میټرکس نه بره چې کوم ټرافیک والا سیکشن دی ٹھیک شو چې په ټرافیک سیکشن کې بیا وګورئ چې کومې آیټمې په ټاپ روانې دي ټاپ 20 سرچ سلاټس کې کوم په نن سرچ چې کوم دی هغې کې چې کوم دی سرچ سلاټس چې کوم دی نن سرچ سلاټس هغې کې چې کوم دی آیټمې په ټاپ روانې دي چې کومې ډاون روانې دي هغه ریموف کړئ یا هغې پرایسز راکړئ هغه ریموف کړئ او چې کومې په ټاپ روانې دي هغه آیټم پرایسز نور هم راکم کړئ ځکه چې هغه الریډي ټاپ 20 سرچ سلاټس کې په ټاپ روان تاسو ذهن ته بلا خبر راځي کړي وي دي ټیک شو نو دې ځنه چې کوم دی هغه آیټم تاسو رینک پول شي په ډراپ شپینګ کې آیټم چوز کړئ پته تاسو لکه چې دغه پوتنشل شته دا غي پر سره لګ انویسټمنټ کی سٹاک یې راغستې شي دا خبره پوهیږئ کنه پوه شو به کنه سره د پاسه دی کی نه ها نو دا څه دی مثلا 0.75 پاونډز دی دغه تاسو ډیره فائدې کا یو خبره ده ډیره زیاته فائدہ وایي چیک ده دغه به فائدہ په یو خو دی فری شپینګ دا څو ګره په دی 0.75 کې دی فری شپینګ ورکړي چیک ده فری شپینګ دی په 0.75 کې ورکړي ٹھیک دی کنه دا سي تاسو ته ایون چې کوم ټریکس مې تاسو خو لغې کوم تاسو چې کوم دی لکه ما سټوډنټ نه تاسو غوي وي چې کوم نو ریکورډ دی ما سره چې چا پانا تو अब इस एक साथ तरीका से 1,80,010 सिर्फ और सिर्फ पता है ट्रैक बच को 2 लाख पूरी या शिपिंग से कम फी अरे खबर आपको है क्या हम इसे आगे मान लीजिए कि दा बच को खा दोनों पैसे नो दा देखिए बताओ उसका फायदा मिलो शी दे रहा है क्लियर है हां दा मुंसर आइटम्स दी मिसाल के तौर पर دا आइटम دا ما چوز کړلو دا سیلر هم خدي 499 دنا د دې سلیکټ شوی د ریویوز به وګورم د دې پروډکټ د دې پروډکټ ریویوز چې کله وګورم دا وګورئ دا ریویوز دي کسٹمر ریویوز ٹھیک شو دا I like دا it's an with a seam defect of just under 1 centimeter not too big but it fits my husband hands ٹھیک شو could have bigger not very warm دا ریویوز دي ٹھیک شو دا ریویوز دي دا چې کوم دی سری ریویوز ورکړي دی ریویوز هم تاسو اندازه راځي چې دا ریویوز چې کوم دی بهتر دي بد نه دي ٹھیک ده څه شو 42 ریویوز ټوټل کسٹمر ریویوز ٹھیک ده دا چې کوم دی دا دې ځنه تاسو اندازه 4.7 تاسو ته 4.5 مینیمم وي سٹور ریټینګ 4.5 مینیمم وي دا 4.7 دی ها دلته کې چې کله زلان دراشم کنه دې ځای کې دا سٹور دی دا the 32 followers دی په دې سٹور باندې دا ورکوټ سٹور دی د سره بدون آیټم یې نه وي ٹھیک ده لیکن چې کله زه په کیپ ګوینګ سٹور دا د سٹور نه دی کیپ ګوینګ سٹور په دې چې کله زه کلیک کوم کنه نو ماته به د سٹور آیټم راشي نورې دا د سٹور ماته سره راشي آیټم پر دا د سٹور آیټمز دي ټوټل ٹھیک شو چې بیسټ میچ دا کوم آیټم کې کتلی دی هغه سره بیسټ میچ چې د سٹور کې کوم آیټم دی هغه راځي شي یا کته وی چې زیاتره آرډرز په کوم آیټم باندې راغلي دي هغه ته کلیک کړه زیاتره آرډرز والا به دې ماته په فرنٹ راولي په دې آرډر مې کلیک کړئ د دې اوس کلیک کړئ नेट स्लो हो गया हाँ अच्छा स्टोर्स चिपाली एक्सप्रेस कर दिया अमूमन द शेंजन सिटी मैन आपने दे मैन इवन द शेंजन सिटी में सब आगे जाके उसे दिल हम शेंजन की ग्रांड का लेकिन तो कच्चा मैन आप शो है ठीक है नो जरा देखो खबरों को मां शेंजन सिटी वो बस ये ग्रांड शनून दे आगे सिटी अमेंस के बाकी अमूमन चिकुनो सोना सिटीज राजी لکه شنجن شو دا شانته دا نور سیریز شو نږدې چې کوم دي کنه دا مین هاف د مینوفیکچرینګ نو چې کوم 80-85% سیلرز دي پالی ایکسپریس باندې دا غزنګ نو عموما چې تاسو ته څومره سیلرز ملاويږي زیاتره 80-85% دا هم دغه سیم د شنجن سیټي وي ما پرون دا سکارو په بلورس چې ما یو سیلر ته میسج وکړ پالی ایکسپریس کې لکه دا اوس دا سیلر میسج دی کنه په دې کې کلیک کو ٹھیک دی دا سیلر میسج دی په دغه کې کلیک کو ما سیلر سره دلته کمیونیکیشن وکړو ما ورته یا قربان درته وای چې استاد آیټم لکم ځای نشي کی
سره ما دلته کانټیکټ وکړو صبر وکړه ها زه د نور چیټس خایم میسج سینډ دته مسوي مې هلو بعد which one my قربان دي دته ما which can I ask about the postal code that from where your all items will be shipped will it be shipped from a single postal code or from different ګونه د پوښتنه مې کوي آیا دا ستا postal code سره د کوم چې ایټم شپ کې او د ته چې کوم ایټم شپ کې دا به ماته د یو ځای شپ کې کنه د مختلفو زمینو دا ماته شپ کې ٹھیک ده د ما د سوې بیا ته ما دوباره میسج کو دی مومن داسې میسجونه په علي ایکسپریس باندې جواب ډېر نه ورکوي خو بیا هم ته ما ته پوښتنه کو دوباره ما ته میسج کو ما د سوې چې I am interested in all of your items د ستا په ټول آیټم چې کوم تاسو به په دې کې زه انټرېسټډ یم دا ما دا شو دی مې څه وایي چې hello all our shipments are sent from China do you have any specific requirement آیا زه ټول shipments زما د چاینا نه خو تاسو داسې په کار د سپیسیفیک ته ما ته هغه وایي بس تا ته پرووایډ ته ولې شپمنټ د پوسټل کوډ ته پوسټ کړي ته بیا ته وایي ما ته څه وایي چې can I know the exact postal code do you source from Alibaba اسې مې ورته وایي ما چې دې څه وایي ټیک شو دې څه وایي ما ته چې we are the factory ourselves مطلب موږ خپل مینوفیکچرینګ کوو موږ خپل فیکټریز دي ټیک ده او څه دي وي ته د زیپ کوډ سره غواړې بیا لاندې زیپ کوډ راغلی راکړی دی 5,23000 523,000 اوس په دې لګي دا زیپ کوډ ورکوم چې 523,000 زیپ کوډ چې کوم ځای راکړی ٹھیک شو دا څه دی چې دا کوم سیټي دا ډونګون د څه شي ده ٹھیک شو سیټي ان ګواندونګ ٹھیک شو پروینس چاینا اوس دې کې ما ته پته ولګی چې زما آیټم کله دې سٹور نه زو سورس کوم ما ته کوم ځای نه راځي ټیک دا خو صرف تاسو ته ما سیف سایډ وکړو ډراپ شیپینګ کې دومره کیسې نه کوي په تاسو به سره آیټم سره نیسه ما ته پته ده ټیک ده خو بیا سیفست ویس خو به زه خیر مګر ٹھیک شو مثال کے طور پر تاسو د یو کې آیټم دی shipping courier service select के items shipping service from outside the UK दा select के outside the UK बशी item location से select के the city मान कम से कम उधर postal code वर्के 523,000 is the postal code China city दा वर्के China दा वर्के item से कम item the store ना تاسو चूज کوي چې کوم د store دی دا کوم چې لوډ کیږي نه नेट ته وځي اته स्टोर نه تاسو د آیټم چوز کوئ ٹھیک ده اوس وګورئ د नेट راځي یار کومه آیټم تاسو د स्टोर نه چوز کوئ ٹھیک ده نو هغه لپاره پوسټل کوډ سره کې دا ورکې اوس د کې داسې سٹورز دي کنه داسې سٹورز ما پرسنلی ولیدل چې هغه سره سم ډېر آیټم دي او ټول په زورګونو کې دینه سیل شوی دی او په کم پرایسز کې نو کو د هغه سٹور نه زما یو څو آیټمې داسې وي چې لکه یو 10-15 آیټمې ما هغې نه لیسټ کړو ما سره د بهر اکاونټ آیټم لوکیشن پې چینج کېږي ایګزیکټ آیټم لوکیشن وذ پوسټل کوډ چې کوم دي ما ته ووایه ما دغلته ورکړو زه خو پوه شوم زما آیټم د سیم ځای نه شیفټ کېږي ای بی نه بدل شو کېږي چې دا ایز ا سټاک ماډل باندې کېږي په دې خبره باندې پوهېږئ تاسو په دې پوه شوئ که نه تاسو به څه کوئ تاسو به فیډبیک ګورئ بل دا چې د دې چې کوم سیلر تاسو ګورئ دا ما د نیټ را رزلټ ټیک کې داسې مې جللی چا کنیکټ کړی دی دې کې به چې کله سٹور تاسو اوپن کړئ که نه برې لیکلي وي سٹور ته برې سٹور ته لیکلي وي پازیټیو فیډبیک نو چې کوم پازیټیو فیډبیک دی چې هغه هم د 90% نه ابوو وي ستاسو د سٹور overall rating چې 4.5 نه ابوو وي او چې کوم پازیټیو ریټینګ دی چې هغه سي هم چې 90% نه ابوو وي دې خبره باندې پوهېږئ که نه اوس دا ما ته لوټ شي نو زه درته وښیم سر دا تاسو دیوالي سره کنیکټ کړئ دا باندې یو څیز دی یار
له دا در کوم د دې هانټینګ کنه چې کوشش کوي چې تاسو ته آیټم کم په کم 10 12 پورې تاسو آیټم په ایبے باندې لیست کوي لکه مثال کے طور پر 8 یا 9 پاؤنड تاسو آیټم لیست کړی دی او دلته تاسو ته په 1 یا په 2 پاؤنड ملاوي دا خبره باندې پوهیږئ 10 ټایپ آیټم تاسو چوز کړئ او اوه ګوره داغي اسی به سیم لیست کوي په داغي به ټراپیک هیستوري ګوره د آیټمز ټراپیک هیستوري به ګوره ٹھیک ده چې د ټراپیک هیستوري څنګه ده وایلیشنز پښته کې نشته بل داغي سل اس ټی آر ګوره سیل تھرو ریټ ګوره قاضي صاحب اس ټی آر ګوره د آیټم ٹھیک شو چې سیل تھرو ریټ داغي څنګه د کم آیټم چې اس ټی آر ریټ زیات وي کوشش کوي چې آیټم تاسو مست په کم پرایس کې ولګوي ځکه هاي چانسز دي چې داغي کې ابر تاسو سیل کیږي ٹھیک ده هاي چانسز دي چې نور سیل کیږي تاسو هم سیل کیږي بیا تاسو پرایس هم راکم کو بیا تاسو لیسټینګ هم بهترین طریقې سره کوئ څنګه چې زه کوم درته څنګه چې طریقه مې ده خولې نو تاسو ان شاء الله لیسټینګ به هر لحاظ سره ټول نه پټاو باندې ان شاء الله دا به تاسو وینئ زه حیران پدې باندې ما لیسټینګونه پرون چیک کړل د خلکو قسم په خدای چې غپ شپ یې لګولې او سیل په راځي مونږ چې چاته وایي چې کار وکړو زه دومره زړه وچم دې سټوډنټ سره کنه او خدای شته کوي یو سټوډنټ ته ماغه شانته مهنت کوي څنګه چې زه زړه کوم او زه نور خلکو ته ګورم کورس دې چرته نه کوي پروډکټ دې دا شانته چوز کوي بس لیست کې خبره ختمه وایي نه پدې باندې ما پرون په ټول اکاونټ باندې کوي ما دې سره بدا چلو کې دې سره بدا چلو کې دا د طریقې سره کې دا د طریقې سره په ټول سیز نه کوي او تاسو ځانونه نور سیز درته ما کوي تاسو د قشن لا لاګان نه سیټو ٹھیک ده نو تاسو نن کار چې کوم سٹارټ شو هغه په علي ایکسپریس باندې سٹارټ شو ٹھیک ده علي ایکسپریس په تاسو چوز کې مست په چوز کې صحیح ده اور تاسو به سیلز په دې طریقې سره واخلئ پاکستاني اکاونټس دي کوشش کوي چې کوم پروډکټ چوز کوي چې ډېر احتیاط سره جنریک پروډکټس تاسو چوز کوي دا برانډ نه ګورئ دا برانډ آیټم نه ګورئ سره تاسو نه چوز کوي جنریک اوس دستانی دي جنریک آیټم دی ټیپ شو جنریک آیټم دی نور داسې آیټمز ټول جنریک دي او بلا شي تاسو نو میلیونز اف پروډکټس دي دا تاسو لیست کوي خلک یې پروډکټ نشته دومره دي چې تاسو سوچته ټیک ده دومره پروډکټ شیټس په خاصه جوړ کې علي ایکسپریس ایبے پرایس علي ایکسپریس پرایس شیټس په هر طریقې سره ځان ته جوړ کې تاسو څنګه ایزي وي شیټس په مست مینټین کوي چې کوم پروډکټ چوز کوي چې دا اس ټی آر ریټ سیل تھرو ریټ کوشش کوي تاسو چې کوم مین کیورډ دی فل نه مین کیورډ باندې تاسو ګورئ چې په مین کیورډ باندې اس ټی آر ریټ ډیر شو سیل تھرو ریټ ډیر شو اټ مینز دا آیټم ښه آیټم دی ٹھیک شو نو په مین کیورډ باندې چې کوم آیټم اس ټی آر ریټ هم ډیر دی جنریک آیټم هم دی علي ایکسپریس کې ارزان هم ملایوي تا وایخله کوشش وکړئ چې په یو کې 1 نه 2 یا 3 پاوند پورې د آیټم تاسو ته چې کوم په علي ایکسپریس ملایوي تاسو چوز کړئ ٹھیک ده سبو کې صرف اور صرف چې کله تاسو اکاونټ جوړ شي مونږ به ته شیفت کو ebay.co.uk ته په یو کې په ډومین به اکاونټ اوپن کو لیسټینګ به سٹارټ کو بس په اکاونټ باندې لیست کو دا خبره باندې پوهیږئ کنه په .com نه په یو کې په ډومین باندې به تاسو چې کوم لیسټینګز دي د یو کې ولا دا به تاسو لیست کې ان شاء الله چې دونه سره مطلب موږ کې ورته یو اس خیر دی چینج کی خو بار باندې چینج کوي هر ډومین باندې ډزوي سٹارټ لګ یو ډومین باندې کار وکړ میاش د درې کار په ساينس کې واخه خیر دی بل ډومین شي خو سٹارټ د څنګه اکاونټ جوړ شي په .com باندې سره فهم کړی دی یو کې ته باندې سو استرالیا کې ګور وړي استرالیا کې ګور راکار دی ها چې په یو کې په ډومین یا د یو اس په ډومین ته آیټم لیست کړو آرډر کراغی ته ټریکینګ نشته دا سره چې تاسو سره ټریکینګ نشته نو په استرالیا کې په یو کې بدی ته مس ټریکینګ وړي چې ایون که ته مارکیټ شپ دم کې ته پیمنٹ نه ریلیز کی پالا سامنے لیکن که په استرالیا کې دا کار چې ته پتر شپمنٹ ایشوز دي الته کې کته مارکیټ شپ دم کې کنه ٹھیک دا آیټم ته لګا مطلب ټریکینګ د ډیر لیټ پرووایډ کوي ته پته چې دا کوریر کمپنیو د وجه دا عربي دوبونه کیږي ټیک دا مسلې د غي د وجه جوړ دي نو هغه ټیم کې بغي ته ایون اکثر آیټم شپ شي نه ته د پیمنٹ ده ته پته چې آیټم شپ شي خیر خو یو خو هیستوري به جوړه وای پدې باندې پوښښ وکړه بس پدې به پوښښ فلحال